په زنانو باندې ظلم مه کوئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حجۃ الوداع کې فرمایلی وو اے زما صحابه کرامو د ښځو متعلق د الله نه ویریږئ، د ښځو متعلق د الله نه ویریږئ، په دوی باندې ظلم نه کوئ. د قیامت په ورځ به د خاوند نه اول تپوس په حقوق العباد کې د ښځې متعلق کېږي. الله تبارک وتعالی فرمایي اے بنده تا له زما دا بندۍ زما په نوم باندې حلاله شوې وه، ظلم دې ورسره کړی دی کو انصاف دې ورسره کړی دی. مونږ چې نکاح تړو که نه مونږ وایو تاله دا قبوله ده په نکاح شرعي محمدي سره، په نکاح شرعي محمدي سره تا قبوله کړې ده او قبله یې دی او ما قبوله کړې ده. الله تبارک وتعالی فرمایي زما دا بندۍ تاله حلاله شوې وه زما په نوم باندې، ظلم دې ورسره کړی کو انصاف دې ورسره کړی. نو په رمضان المبارک کې به زنانه ورته بدې ردې نه وایئ، د هغې روژه ده، هغې دا پخلی نشي څکلی چې د دې خوند څنګه دی، کله به پکې مالګه ډېره راځي او کله به پکې کمه راځي، د هغې روژه ده هغه نشي کولی ده. نو د زنانو په باب کې د الله نه ویریږئ، د رمضان المبارک په میاشت کې د هغې سره ظلم او زیاتې مه کوئ. نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله تبارک وتعالی او د الله فرشتې په پېشمني کوونکي باندې رحمتونه لېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به چې کله د پېشمني ډوډۍ د صحابه کرام راغوښتل که نه نو اواز به ورته کوو وی راشئ راشئ د برکت ډوډۍ وخورئ، راشئ راشئ د برکت ډوډۍ وخورئ. د پېشمني ډوډۍ دا د برکت ډوډۍ ده، دا د برکت ډوډۍ ده، دا خو راسره منئ که نه. د عیسایانو وي او په الله تبارک وتعالی باندې مرګ نه راځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وان عیسی یاتی علیه الفنا، په عیسی علیہ السلام باندې به پناه راځي، په عیسی علیہ السلام به څه راځي؟ پناه. خدای څه ګوره د دې الزامي جواب څه و؟ د دې الزامي جواب ته وکړه چې نبی علیہ السلام تپوس وکړه چې په الله مرګ راځي؟ دوی ویل نه. نبی علیہ السلام ورته داسې ویلی شو که نه چې عیسی علیہ السلام خو وفات شوی دی او څه شوی دی؟ خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپله باندې الله ناحق خبره چېرته نه راوسته، اگر چې د مقابل سره به جګړه وه خو د نبي علیہ السلام په جبه باندې چېرته ناحق خبره نه ده راغلې. نبي علیہ السلام په دغه ټایم کې وفرمایل وان عیسی یأتي علیه الفنا، په هغه باندې به پناه راځي، داسې نه چې پناه پرې راغلي وفات شوی، پناه به پرې راځي. اشاره و دې خبرې ته چې عیسی علیہ السلام خو تاسو وایئ چې قتل شوی، خو قتل شوی ګورې نه دی، اسمانونو کې ژوندی دی او بیا به راځي او د هغې نه پس به پسه راځي، پناه راځي. نو د مناظرې میدان دی، د جنگ میدان دی، د دې الزامي جواب دی چې تاسو وایئ په عیسی علیہ السلام مرګ راغلی، هغه څنګه الله شو؟ په نبي علیہ السلام وفرمایل نه په هغه باندې به څه راځي؟ پناه به په آینده کې راځي. ښه بله خبره نبي علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل وی دا خو سره تاسو هم منئ که نه چې الله تبارک وتعالی په هر څیز باندې قایم دی او ټول مخلوق ته رزق ورکوونکی یو الله دی. آیا عیسی علیہ السلام رازق دی؟ دوی ویل نه، عیسی علیہ السلام پر رازق نه دی. بیا ورته نبي علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل په الله تبارک وتعالی باندې په ځمکې او اسمانونو کې هیڅ شی پټ نشته، هیڅ شی پټ نشته، هر څه الله ته ښکاره دي، په الله باندې یو شی مجهول نشته. آیا تاسو چې چاته الله وایي هغه د ځمکې او د اسمانونو په ټولو حالاتو باندې پوه دی؟ دوی بیا وویل نه. بیا ورته نبي علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی تاسو خدا منئ که نه چې عیسی علیہ السلام مور مریم بیبي ده او د هغې په رحم کې پیدا شوی دی او دا شکل صورت ورته الله ورکړی دی، دا خو منئ که نه؟ وی او دا منو. وی چې کم انسان په خپل پیدایش کې غیر ته محتاج دی، کم انسان خوراک ته محتاج دی، بول براز ته محتاج دی، هغه الله کېدی شي، هغه الہ کېدی شي. بیا ورته نبی علیہ السلام فرمایل وی مریم بیبي چې د عامو زنانو په شانتې خوراک هم څکاک هم کو، په عیسی علیہ السلام باندې حامله شوې هم ده، دی په ګېډه باندې اغوستی هم دی، بیا د عامو ماشومانو په شانتې چې کله یو ماشوم پیدا کېږي دا شان دی پیدا شوی هم دی. آیا نو د ده مور الہ کېدی شي؟ عیسی علیہ السلام پیدا شوی د مور د ګېډې نه دی الہ کېدی شي؟ دا ټولې خبرې چې دوی واورېدې که نه په خپله په سوچ کې پرېوتل چې دا مونږ څه وایو. خو به هر حال په خپل ضد باندې ولاړو، په خپل ضد باندې ولاړو، نه منو مونږ دا خبره چې هغه د الله زوی نه دی.